نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دی وم سپارہ دا او دا اتم رکوع کی آیات نمبر 3 اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی قل من ينجيكم تزدین تپوسو کا من ينجيكم سوک با تاسو بچکئی یعنی سوک بچکئی تاسو من ظلمات البر داغ صحرا او دا سمندر دا تیرونا دا صحرا سمندر یعنی پزمکا باننے چکمی تیری دی غرون دی او پا آغی کی بیا کندی دی او بیا مختلف قسم دغه دی او سمندر دی چې پا آغی کی انسان روانی او سیله او توفانون پی راشی او آغی کی لوی لوی موجون راشی او دغه شانتی راشی او دلتا چې کله پا سره پزمکا بانی گرزی نو سیله توفانون بارانون راشي نو دا اللہ را طرف نا یو قسم تیری دی او پا دی که سره یری کی گرس گرس شی د اسمان نه تندرونه ورځيږي د حقيقي او برېښناوي او تک تور تیار شي وریځ راشي نو دغه زیرو نو دغه وخت کې انسان ډیر زیات تاسو ګورئ نو هر سړی په خپل کمره کې په کور کې یعنی ځان لشي او د خپل مرګ نه یریږي نو دغه وخت کې څه چل کوي تدعونه تضرعا وخفيا نو تاسو بیا چې وغي هغه طرف ته یعنی پس سره کو یعنی ډیر زیات په دغه سره یعنی امینت زاره سره هغه په چوغو چې موږ وتاوایو الله ته جاری سره وخفیا او په زلزل کې سو په زلزل کې دعاګانې کوي او سو یا الله او ډیر وی داسې چغي وي بس مختلف طریقې دي انسان باندې چې کله حال راشي هغه به اختیار بیا لګي لئن انجانا نو کچری مونږ بچکو من هذه د دې بلاګانو نه یعنی د دې مصیبتونو نه لنکونن من الشاکرین یعنی کوم وې د دې نه بچو نو مونږ به ضرور دا شکر گزار خلکو نشو کله چې یو انسان په مصیبت کې گیر شي نو دې الله طرف ته پورا توجه سره یعنی هغه طرف ته متوجي وي او بیا چې کله دې د عذاب او هغه مصیبتونه لګلري شي او لګ راحت او سکون ته ملو شي بیا خپل باغیانه حرکتونه شروع کی نو د کفارو مثال هم داسیو چې کله بغیر شو په سمندر کې یا په سیلو په طوفانونو کې او په داسې لغه کې نو بیا به الله ته چغي والي یې د زبک اسمانونو خدایا او چې کله بیا خوشکې تر وته نو بیا به خپل بوتانو ته چغي شروع کی دغه شانتي موږ مسلمانانو کې ډېر خلک داسې چې کله سختی پر راشي نو وظیفې به شروع کی او بیا استادانو لبمزي عالمانو لبمزي او د دې څه وظیفه او د دې څه وظیفه ده او هغه له بیا وخت ورکړي وخت به مله مقرر کړي چې ورته 3 میاشتې بکې سلويخ ورځې بکې هغه وخت کې پاتې کله چې هغه حال تلار شي هغه مشکل ختم شي یا بیماری خشي یا ورته چرته نوکری ملاو شي یا چرته کاروبار کې څه مسله یا غخشي تاوان نه خو پاکي بچ کی د بیا څه چلو کی بس بیا
نو دی وایي چې زه به ستا شکرګزار یم خدایه. نو بیا ته هغه هر چا هغه خپلې دعاګانې هر یو شی تېري او بیا دې په خپل دغه باندې سر شي. نو دا شیطان دی اصل کې که نه، هغه خو مونږ پرېږدي نه. نو الله پاک فرمایي قل الله، ته ورته ووایه چې هغه الله دی ینجیکم چې بچ کوي تاسو منها د دې ټولو مصیبتونو نه، ومن کل کرب او د هر تکلیف نه، ثم بیا به چې کوم دی نو انتم تشرکون، بیا تاسو شرک کوئ هغه سره، یعنی چې تاسو بچ کړي الله سبحانه وتعالی، نو تاسو بیا بوتانو ته آوازونه شروع کوي او چې کله بیا په خشکۍ باندې روان شي امن شي او مصیبتونو هر سره نه لاړ شي، نو بیا خپل بوتانو متانو ته چغې وهئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي او اوس ورته قل او فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هو القادر، هغه قدرت لري علا پدې خبره باندې ای یبعث علیکم چې راولېږي په تاسو باندې عذابا من فوقکم، عذاب د پاسنا، او من تحت ارجلکم یا د لاندنا، او یلبسکم شیعا یا په جنگ کې په فرقو سره، یعنی تاسو خپلو کې په فرقو کې تقسیم کی او بیا هم په جنگ وروړي. دام د الله عذاب دی. درې قسمه عذاب ذکر وشو. ویذیق بعضکم بأس بعض، او بیا ورسوي تاسو بعضو ته مصیبت او دک او تکلیف. مثال یو سره دی دې کې درې قسمه عذاب ذکر شو. لومبی خو کوم عذاب چې الله پاک بیان کو نو هغه دا دی چې د بره نه په تاسو باندې عذاب راولم، هغه باران هم دی، تندر هم دی او قهر دی، او پای باندې قومونه خدای پاک هلاک کړي دي. مثال سیلې هم پرې راغلی ده، د قوم لوط په دغه باندې چې کوم دی باران د کاڼو باران شو، او نوح علیه السلام په قوم باندې دانه سخت باران وشو چې د بره نه پای باندې اوبه راغې ټولې کوټې هر څه وغورځېده. او دغه شانتي سیلې په یو قوم باندې راغه، هغه یې هلاک. او ابابیل د بره نه راغه او په ابرهه باندې چې کوم دی نو کاڼي راغورځول، هغه ټول ختم کړ. ماشي الله پاک په نمرود باندې مسلط کړ، هغه ختم کړ. دا د بره نه شو. د لاندې نه سیلاب د نوح علیه السلام په خلکو باندې دوه قسمه عذاب راغی. د بره نه پرې اوبه راغی او د لاندې نه پرې سمندر راوختو، نو هغه دواړه قسمه عذاب و. نو پای کې د لاندې نه دغه او دغه شانتي الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې لکه د لاندې نه زلزلې شوي د ځمکې د طرف نه، پای کې هغه خلق خښ شي، مکانات پکې خښ شي، ځمکه وشلېږي او دغه شي، او یا د ځمکې نه اور روزي چرته، یا قسمه قسم د الله سبحانه وتعالی عذابونه دي که نه، دغه راشي. او بیا درېمه چې الله کوم بیان کا نو هغه وایي ستاسو په منځ کې یعنی شیعان څه ته وایي؟ فرقو ته وایي. فرقو کې تاسو بټلاو شئ او هغې کې دومره سخت اختلاف راشي چې هغوی په یو بل باندې د کفر فتوی لګول شروع کړي او د یو بل جاني دشمنان شي. نو مفسرینو حضراتو لیکلي چې یو خو دوه قسمه اختلاف دی په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د یو اختلاف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت باندې کړی، یو ادام باندې کړی چې په تاسو باندې وردا سي وخت را نشي چې تاسو د یو بل سټونه وهل شروع کوي او په یو بل باندې فتوی ورکوي او دغه کوي، او بس چې کوم دی نو یو مسلمان قبیله لګي او په بل باندې ورځي او بل په بل باندې ورځي او هغه وجني کلمې والا وجني کنه. نو دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایل او بل دار چې یو خو اختلاف دی. مثال د مذهبونو اختلاف دی. د مذهبونو اختلاف کې دانشته زمونږ امامان چې کوم تیر شوي دي په صحیح معنو کې چې کوم پاکیزه خلکو، د هغوی اختلاف د دین په دې وجه نو چې خپل نفسانی خواهشاتو پکې چا یو حدیث مبارک رانیولی، یو د قرآن آیات رانیولی، چا بل د قرآن آیات او حدیث رانیولی دی، خو لیکن د ټولو مطلب او مقصود صرف الله ته رسول او په صحیح معنی کې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم
یعنی حکم منلو لہذا هغه اختلاف پدې کې شامل نه دی ولی چې هغه خود امت رهنمایي کړي بل هغه یو بل پس خبري غیبت هم نه کړي خبري هم نه کړي چې چا ورته چې هغه خدا سي کار کوي بس هغه سره بس دلیل به کړي کوي بنو هغه خبرې نه کولې بل پسې چې هغه دومره پاکیزه سره دی هغه د الله والے سره دی هغه چرته غلط کار خو نشي کولای خو هغه ته خپل ثبوت ملو شوی له هغه په بنا باندې کوي بس ټیک شو ما ته دا ثبوت ملو شوی دی بس په دې بنا باندې کوم ما دا صحابي لیدل دی زه په دې بنا باندې کوم چې څنګه زمونږ امام صاحب دغه شانتي دا نور چې کوم امامان دي نو دوی ټول چې کوم دي خو په دې کې دومره حد ته رسیدل چې د یو بل دشمنان شو مونږ د یو بل سټونه وهل شروع کو دا منع په دین کې الله او رسول دا نه خوښي چې مونږ دومره خدا کله شروع شي نو الله پاک کوئی چې دا عذاب دی بیا سوي دا د الله تر طرف نه عذاب دی یا سیلابونه په مونږ باندې راشي یا ټیډیدل راشي یا کرونا راشي مثال دا کوم عذابونه چې راشي یا شارټیج راشي ګرانی راشي بل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د برنا عذاب ستوي او د لاندې نه عذاب ستوي د برنا عذاب دی ته وي چې کله پتا سو باندې یعنی تاسو د عملونو د لاسه جابر او ظالم حکمران مقرر شي او بس مړ نه مشرانو عزت کوي او د کشرانو باندې شفقت نه کوي او بس درخت یو باسي او مشران د نبی عزت کوي او بس چیله کړ کوي نو بس درته کوړیم نیولې او ډانګونه نه نیولې او په جیلونو کې وځي یو مختلف سزاګانې درکې دا د باران عذاب دی دا څه د عذاب دی او د لاندې عذاب دی چې یو بادشاہ دی او داغه وزیران داسي شي داغه نوکران داسي شي چې مړه بس هاي کې اورو سړی زوی نه بس خو چې څه کوي نو بس د خپل بادشاہ خلاف هغه ورته یو کار یادې دی بل کار کوي دا هغه د بدنامۍ سبب هم ګرځي او خلکو لم د عزیت سبب ګرځي او مخلوق له ګرځي او هغه بادشاہ له ګرځي هغه ته سم وزیر نه ملاويږي هغه ته سم مشیر نه ملاويږي هغه ته داغه بلان دي کوم ماته عمله چې دا نوکران چاکران هغه ټول باغیان وي داغه حکم منمني اب ورته یو خبره کوي دی بل کار کوي نو دا دام یو عذاب دی دا لاندې نه عذاب دی یعنی دا لاندې نو خلقو نه عذاب دی هغه برانو خلقو نه عذاب دی نو دا ډول عذابونه مونږ کې دي چې دام د لاندې او د باندې هغه عذاب سره رسول الله سلام یعنی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داسې کې دي شي نو الله پاک فرمایي اخر کې انظر وګورئ کیف نصرف الآیات مونږ څنګه بار بار پیش کوو هغه خپل آیاتونه هغه خپل نشانیان لعلهم يفقهون چې دی فیشي دا خلق پکادار چې دا چې ورته بیان کوم الله پاک فرمایي نو چې دې عبرت واخلي او دی فیشي وکذب به قومک او دروغ غړلو دی قرآن لرا ستا کوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی یعنی کافرانو مشرکانو مکی والو وهو الحق او اعلان کې دا حق کتاب دی لیکن دی سو غړلو د چې کوم دی دروغ غړل کل تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لست علیکم بوکیل زنیم پتا سو باندې داروغا وکیل پتا سو باندې نه ما چې تاسو وکالت ته کوم او تاسو نگرانی دي کوم نگرانم پتا سو باندې نه الله پاک فرمایل لكل نبأ مستقر د هر خبر د پاره یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون او ډیر ضرب تاسو پیشي یعنی که څوک د چابرګ راغلی وي ناغه چې مړ شي نو پی بشي او چې څوک هلاکیږي نو بس هغه به هلاک شي او هغه پیشي و اذا رايت الذين او کله چې تو وینه هغه خلق لرا يخوضون چې کوم سکه نقطه چینیانه کوي
فی آیاتنا زمون پا آیاتونو کی فاعرض عنهم نتو مخوارا وردینا حتی یخوضو فی حدیث غیره تردی پوری چی دی پا نورو بحث یا خبرو کی اختشی و اما ينسينك الشیطان او کچھدے ایر کی تانا شیطان فلا تقعد نمکینا بعد الذکر د یاد راتلونا پس د خلقو سرا لکه کستانه ایری یرزی مجلس کې دا خبرې کیږي او تلاری کیناسته نو وای د خلقو سره مکینا نو داسې مجلسونه ټول مسلمانانو ته دا حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او دا د مسلمانانو ته الله پاک فرمایي چې کوم مجلسونه داسې وي چې پای کې الله او رسول پسې او دین پسې علماو پسې خبرې کیږي لہذا غي سره مکینی مسلمانانو مجلس وي خو چې ما تاسو وی کړ تاسو ته علم ولګي چې دا خبره شروع کړي منې کول نه شي او بحث غي کوي خامخا په بحث کې بیا غي کفر توزی لہذا ته ځه نو دا غره کافرانو متعلق خو اوس مسلمانانو هم داسې کوي نو بیا به تاسو ته ځي هغه پرې تر دې پورې چې هغه بیا کله دغه بحث کې نه او چې عام د خیر خبره کیږي یا سره کیږي نو بیا لاړې او خیر دی خو همیشه دی داسې کوي او شیطان تانه هیر کړي وي او ته بیا لاړې او کېناستې او بیا غي دا خبره نو بیا ته پاسه الله پاک دې دلته فلا تقعد بعد الذکر نو پس مکه نه پس د یاد راتلو نه پس چې انت تر آیات چې دی خدا خبرې کوي بس بیا ته پاسه زر مع القوم الظالمین لیکن تداسي ظالمانو سره مکینا وما على الذين يتقون او نه دي په هیڅګارانو باندې من حسابهم یعنی هغه بهوده باس مباحثه په باره کې په حساب کې من شيء معمولی غنتی ولكن ذکر لیکن نصیحت کول دی فرض دی لعلهم يتقون خایگی چې دی دا غلط کارونو نه بچ شي مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په تقوادارو خلکو باندې چې حساب کتاب نشته لیکن د هیڅ حساب د یو بل نه د یو سړي د بل نه تاسو کی لیکن نصیحت چې کوم دی دا پکار چې خلکو کی یو بل ته ولی چې واستي اورور مسلمان ویني چې هغه جهنم ته ځان غورځي نو چې د خلی وینا نو ورته خو کنه ستاب مغال اخلاص شي شي چې هغه الله پاک توفیق او عمل ورکي هانجی نو داسې کول پکار دي الله پاک فرمایي چې ولکه ذکر لیکن نصیحت کول فرض دي چې تاسو کوي او لعلهم يتقون خایږي چې هغه د غلطۍ نه بچ شي تاسو په دې وینا باندې نو هغه ته واحد نصیحت کول پکار دي وذر الذين اتخذوا او پرې دی هغه خلق لرا چې چاني ولې دي دینهم خپل دین لرا لعب او لهوا کېل او تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او فریب کې مبتلا شوي دي د دنیا د زندگانه وذکر به او نصیحت کوته دیتا د قران پاک سره ان تبصل نفس بما کسبت چې گرفتار نشي داخلك یعنی دا یو کس په دغه کې پدې خپل کرتوتونو کې چې کوم دی غلط کارونه کوي هغه په وبال کې ليس لها من دون الله ولي دا الله نه سیوا بل څوک بچ کول والا یا دوست او سفارشی الله په مخ کې هیڅ کوم نشته د چام وان تعدل او که چرته یعنی فدیه ورکی کل عدل اگر هر قسم معاوضه لا یؤخذ منها نو بیا به قبول نشي دینا اولئک الذین ابصروا بما کسبوا دا هغه خلق دي چې نیول شوی دي په خپل کارونو کې لهم شراب من حمیم د دې د پاره بیا یعنی رسکلو بوي خو دې ګرمي او یشیدلې وي په جهنم کې وعذاب علیم او دردناک عذاب وي بما كانوا یکفرون په سبب د دې چې دوی انکار کولو
نو الله سبحانه وتعالی فرمایل چې کچې فرض کړي استا خبره نه مني ته قوت او عز نصیحت وکا خو که بیا هم نه مني نو بس تا باندې د هیڅ ذمہواری نشته تاسو در نشته صرف دا چې ستا رسول دی هغه ورته ورسوه او که دی نه مني نو بس بیا الله ولا جهنم تیار کړي ګرمي شیدلي اوبه ولا تیار کړي او زوکمې ولا تیار کړي د خوراک دپاره لحاظه دا به ورته بیا ملاویږي خو بیا به افسوس کوي خو بیا به ولا دا وخت په لاس باندې نه ورځي لہذا په دنیا کې چې چا هم د مرګ نه مخکې توبه وویسته الله ته راجع شو نو الله سبحانه وتعالی به معاف کړي توبه به قبوله کړي او که چا مو نه ویسته او داسې لاړو د دنیا نه نو بس ناکامه لاړو الله پاک دې موږ ټول په دې آیاتونو باندې د عمل توفیق ورکړي یا الله په دې آیاتونو باندې موږ د عمل توفیق راکړي که په دې کې په معنا او مفهوم کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي معافیات وکړي داسې کارونه روانې چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي مون سر رحم کرم والا معاملہ په دنیا او په آخرت کې وکړي یا الله ټول بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي ټول مؤمنان مسلمانان مردګانانو بخښي ټول قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د چا شرعي حاجتونه دي خدای پاک د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق او حلال د رزق فراغ سبب زما او ټول بچو او سره ستاسو ټول او د بچو او ټول مؤمنان مسلمانانو سره د خپل غیبي خزانه وکړي یا الله په مونږ کې څوک بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضونه خلاص کړي د چا څه حاجتونه د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي ټول مؤمنان مسلمانان مردګان سره زموږ د آبا او اجدادو بخښي په آخر کې به داسې بشاره قریبه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله جزاکم الله